د جنگ بدر او د جنگ احد په منځ کې یو واقعا ده، یو عزوه ده. هغه عزوه ده عزوه بنو قینقاع. دا د جنگ بدر نه وروسته راغلی وه. دا د یهودو سره شوې وه دا عزوه. او یهود یو قوم یو ډله وه، کافران د نبی علیه السلام د هجرت نه بعد هغه بیا درې قسمه شو. نبی علیه السلام چې کله هجرت وکړو نو دا کافران درې قسمه شو. یو قسم هغه چې د نبی علیه السلام سره دا الله وس کړو چې نه به موږ تاسو سره جنګ کوو او نه به تاسو زموږ سره جنګ کوئ، نه به موږ تاسو په خلاف کې د چا سره ودرېږو د جنګ دپاره، نه به تاسو زموږ خلاف د چا سره ودرېږئ د جنګ دپاره. دا معاهده وشوه، دا خبر وشوه او موږ به د یو بل خلاف نه کوو، د هر څوک تاسو خلاف کوي. دا اصل کې دا یهودیان. په یهودو کې بیا درې ډلې وې. لاول درې قسمه خلکو کې تقسیم شو دا خلک، او په هغې کې یو ډله د یهودو وه. درې قسمه یو یهودو. هغه یهودو دا معاهده وکړه د نبي علیه السلام سره چې موږ به ستا خلاف نه کوو، ته به زموږ خلاف نه کوې. دغه یهود بیا په خپل منځ کې درې ډلې تقسیم شو، درې قسمه شو. په هغې کې یو بنو قریظه و، دویم چې دی نو هغه بنو نذیر و، او دریم بنو قینقاع و. دا درې قسمه ډلې دا تقسیم شوې د یهودو خپل منځ کې. دا درې قبیلې وې. دویم هغه خلک و چې هغې ښکاره د نبي علیه السلام دشمني کوله او ښکاره د نبي علیه السلام دشمنۍ ته ولاړ و. هغه و قریش د عربو. قریش چې دي دا د نبي علیه السلام مخالفت ته ولاړ و، د نبي علیه السلام خلاف یې کړ. دریم قسم هغه و چې هغه منافقان و. هغوی به حالاتو ته کتل. کله به د نبي علیه السلام طرف ته خبره کوله، کله به د کافرو طرف ته خبره کوله. خو اول چې عهد مات کړی و د یهودو د نبی علیه السلام سره عهد کړی و، مخکې خبره وشوه چې دا یهودو دا وعده کړی وه چې موږ به ستاسو خلاف جنګ نه کوو، تاسو به زموږ خلاف جنګ نه کوئ. موږ به ستاسو خلاف وسله نه اوچتو، تاسو به زموږ خلاف وسله نه اوچتوئ. دې باندې عهد وشو، معاهده وشوه. خو په دې یهودو کې دا دریم نمبر ډله چې وه بنو قینقاع. دې بنو قینقاع کې دا کار و چې دوی به زرګري کوله. دا سونې به یې جوړولې د بنو قینقاع والا. دوی به دا سونه جوړوله، زرګري به یې کوله. نو د مسلمانانو یو زنانه راله او دې کې یو سونار دی، دکاندار دی، سونه جوړوي. هغه سونار ته وایي چې ماله کالي جوړ کړه. معاهده خو د دوی د مخکې نه دا وکړه چې جنګبندي ده زموږ او ستاسو په منځ کې، د یو بل خلاف ته به نه ودرېږو. چې کله هغه زنانه مسلمان هغه راله او دې بنو قینقاع کې یو کس یو زرګرو هغه دوی ماله کالي جوړ کړه. هغه خبره ورته کوله، دکان کې ناست دي. دا زرګر سره ناکسان ناست دي، دا خپل یهود بنو قینقاع والا. دوی ورته وایي چې کالي جوړو خو لکه تا به دوره کلکه پرده کړې ده، نو دې دوره پردې څه مطلب دی؟ دا مخ خو دې ښکاره کړه. دا زرګر ورته وایي دې زنانه ده. دا ورته وایي چې نه، شریعت کې دا منع دي پردي سړي ته مخ ښکاره کول او یا خپل سطر ښکاره کول. دا چې حرام دي، دا زموږ شریعت کې جایز نه دي. که دا زرګران شو د دې بنو قینقاع او که دا زنانه شو، خو دې خپل مخ ښکاره نه کړو. دې یهودو داسې چل وکړو دغه بنو قینقاع والا چې دوی کې یو کس راغی د دې زنانه شا طرف ته، او د دې دا لمن یا د دې دا کم چیل چې دی اغوستی و، کم پړونه دی والی او بوزې والی و، د هغې یو پیس کې راواغسته او هغه په یو سیس پورې وتړله د یهودي. دې اوس دا زنانه په دې منځ کې خبره نه ده چې زما دا لمن یا دا لوپټا دا صادر چا تړلی دی. دې ته دا پته نه وه چې کله دوی د دکان کې ناست دي
خبر وشو نو چې دا زنانه پاسېدت لا نو دغه خو پته نشته زمانه لمن چا تړلې ده نو چې دا پاسې دا روانه شو نو د دې هغه چیل هغه صادر چې نو هغه رسته پاتې شو هغه مغه هغه ستر دا هغه ښکارا شو دې کې دا دکان کې چې راکم يهود ناسو دا بنو قینقاع والا دوی پورې وخاندل او دا سه مذاق ولا ولاو چې دیو خاندل هغه ځانانه په دې باندې ډېر سخت خفه شو بے طبيعت شو چې دوی زما ستر کولاو کو دوی زما پرده کولاو کو نو په دې باندې ازنانه خفه شو ځا ځنانه لاړه کور ته او کور کې دا خبرو په خپل کور والا تا چې پلان کې يهودي پلان کې زرګر د بنو قینقاع قبيله اغه زما سره داسې طریقه کړې دی چې کور والا ته دا خبره کوله نو په دغه ځای کې یو بل عام مسلمان ولاړ دی د نبی عليه الصلاه والسلام صفاهي دی ا مسلمان ولاړ دی هغه مسلمان دا خبره واوریدا چې پلان کې زرګر سونار خو زمونږه د مسلمان زنانه سره دا کار کړی دی چې دې پرده کوله او کړی دا دې طریقه باندې نو دا مسلمان ډایرک لاړ هغه سونار چې هغه قتل کو مردار کو دا يهودي مردار دا يهودي چې کوم وارثان هغه راولګیدل دا مسلمان شهید کو چې مسلمان شهید کو نو نبی عليه الصلاه والسلام ته خبر ورسید چې بنو قینقاع والا راغلي دي او هغه زمونږ د یو زنانه به عزتیم کړی دا او د به عزت سره سره بیا دا شکار کړی دی چې زمونږ مسلمان هم شهید کړی دی او د دوی سره چې زمونږ کوم معاهده شوی او کوم لوث شوی او چې د یو بل خلاف و جنگ نه کو زمونږ او تاسو په منځ کې به جنگ بندي نو دوی خپل لوز مات کړی دی او پاسه چې زو بسې نو نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام دا غدین روان شو لاړل او بنو قینقاع قبیله چې کوم ځای کې دی راوغی علاقه تلاړ دا بنو قینقاع چې دوی چې څومره قبیله او په څومره علاقه کې دوی دی راو دغه ټول محاصره کړ په کورونه کې باندې کو نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام چې په کورونو کې محاصره کړ 15 ورځې په کورونو کې باندې کړو 15 ورځې چې په کورونو کې باندې کړ دا غیر پس نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام د علاقه دراپوشي دې کې یو کس ته عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه نبی عليه الصلاه والسلام ته وی چې الله رسوله وجنه مو جنگ وسره نه کو دا ذکرو کچه د علاقې نه مهاجر کو به شو نبی عليه الصلاه والسلام معفوم ہے دا ټول قبيله ووجنه پرېدا ماینا قال دا عبد الله ابن ابي ابن سلول دغه طریقه دا و چې کوم طرف ته باغه आवाज کیلو دی باغې بس روان منافقو دوی چې جنگ مکوای او دوی ته اعلان وکړ علاقه بخاری کی چډیر مینتونه وکړو دی عبد الله ابن ابي ابن سلول نو نبی عليه الصلاه والسلام دوی ټیک دا کسان داغه دنا صحابه کرام را کوشو علاقه وتا کولاو کړه لارې وتا کولاو کړه اعلان وته وکړو چې تاسو خپل زنانا معشومان نارینا ټول د علاقه خالی کې د دې ځای نه ځای مهاجر شي هجرت وکړي لاړ شه د دې ځای نه وځي شړونی وای واپس پنه راځي نو نبی عليه الصلاه والسلام دا فیصله وروړه چې تاسو د دې علاقې نه ځای اغه لاړ راغی علاقې نه دا غوي چې څومره فصلونه څومره میوه وي او څومره ونه ولاړې وي او کورونه د خالی کړو دا مسلمانانو ته په غنیمت کې پاتې شو دي د معرفت وي بغیر د جنگ پاتې شو مسلمانانو ته پاتې شو او هغه د علاقې نشورونی کوي شو دا د غزوه بدر نورستا او د جنگ احد نه مخکې په دې منځمانه کې چې دنه دا غزوه شوې ده غزوه بنو قینقاع دا مخه تراغله دا مسلمانانو جنگ نه کړي خو علاقه فتح کړي